کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور لید ته راغلاست. که د یوې خوا نه اوس خو مختلفو منابعو دا تایید کړې ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ مستقیمې خبرې روانې دي. د امریکایي چارواکو څه موده مخکې په قطر کې هم طالبانو سره لیدلي، د هغې نه مخکې هم دا خبرې شوې دي. د هغه په خوا کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ټرمپ په ستراتیژي کې یو نوې خبره، ګرچې دا خبره نوې نه ده، این د 2009 نه د امریکا په پالیسیو کې دا شامله ده، په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو مطرح شوې ده. هغه دا ده چې بعضې سیمې باید طالبانو ته وسپارل شي. اوس په دغه شکل مطرح شوې ده چې امریکا حکومت په افغانستان باندې کار کوي، د افغانستان په حکومت کار کوي چې د تلفاتو د مخنیوي او د غټو ښارونو د لا ښه امنیت نیولو په خاطر باندې د لرې سیمو نه خپل عسکر راوباسي او په ښارونو کې متمرکز کړي. نتیجه خو هماغه شی ده، کله چې عسکر راوباسي نو هغه سیمې خو همداسې نه پاتې کېږي. ښکاره خبره ده چې یا به طالب نیسي او اوس خو لا داعش هم دی، داعش به نیسي. نو زمونږ د نن ورځې بحث په همدې باندې دی چې د یوې خوا نه د امریکا د خوا نه طالبانو سره مستقیمې خبرې او د هغه په خوا کې ځینې سیمې مخالفینو ته پرېښودل یا د ځینو سیمو پرېښودل، دغه څه قصه روانه ده، څه هدف لپاره دا کار روان دی. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی نصرت الله حقپال سیاست شنونکی، زمونږ بل ملګری دی ښاغلی اسحاق قطمر سیاست شنونکی، او زمونږ دریم ملګری دی قاضي صاحب محمد حسن اختیار سیاست شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. حقپال صاحب 2009 کې خو مستقیما طالبانو ته پیشنهاد کړی چې بعضې ولایتونه به تاسو ته وسپارو، که امریکایي یا ډې دلته تاسو ومنئ او دغه امنیتي تړون سره موافقت وکړي. نو 9 ولایته که څونه پیشنهاد کړي وو. په هغې وخت کې طالبانو دا مسترد کړله او د مستردۍ یو دلیل هم دا و چې دا د افغانستان تجزیه ګڼله چې بعضې سیمې موږ ونیسو، بیا خو دلته نور قوتونه هم دي دغه ترتیب باندې. اوس بیا په یو ترتیب باندې دا کار روان دی. اوس که امریکا افغان حکومت مجبوروي چې بعضې سیمو نه خپل عسکر وباسي، په هر بڼه په هر شکل په هر نوم چې وي، نو هغه ځای نه خو همداسې نه پاتې کېږي، یا به طالب نیسي یا به داعش نیسي. څه لوبه روانه دا څه هدف لپاره دی؟ په ښکاره خو دوی ورته د غټو ښارونو امنیت او څه قصې وایي که نه. زه فکر کوم ځواک صاحب چې کوم مذاکرات چې اوس تایید شول تر دې مخکې پټ ول، نه طالبانو او نه هم امریکایانو دا منله چې ګویا د دوی ترمنځ پټې خبرې روانې دي. زه داسې فکر کوم چې لا پخوا هم د دوی ترمنځ اړیکې وې، خبرې وې، دا چې په کوم سطح او په کوم لیول وي هغه بله خبره د خو تماسونه سره ول. اوس چې دا خبره تایید شوله یا په بل عبارت افشا شوله چې طالبان او امریکایان مستقیما په خبرو سره بوخت دي، یو خو نه خو دا مسله یو امتیاز د طالبانو ته، البته طالبان دا یو امتیاز ګڼي چې موږ د نړۍ له یو لوی زبرځواک سره بالاخره هغه مو دې ته اړ کړ چې له موږ سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، او مطمئن یم چې دا د یو لاسته راوړنې په توګه هم خپلو جنګیالیو ته او هم خپلو خواخوږو او افغانانو ته وړاندې کړي. یوه خبره رښتیا ده. اوس راځم دې ټکي ته. نو دا مهمه خبره ده. خو د امریکایانو تګلاره او سیاست بل ډول ده. هغه داسې ده چې هیڅکله تاسو طالبان او امریکایان سره د قدرت او په اصطلاح د نړیوال موقف او برلاسي له لحاظه د مقایسې وړ نه دي چې دوی سره مقایسه شي. امریکایان ځان ته په اصطلاح اهداف او تګلارې لري، د هغو د لاسته راوړنو لپاره داسې نوساني سیاست کوي. په اصطلاح کله کله یو څو همدې باندې خبره کوو چې امریکا څه لاسته راوړل غواړي چې عام طالب سره اوس خبره کوي، امتیاز یې ګڼي او که نه ګڼي، طالب سره خبره کوي. ټرمپ خپلو خلکو ته وایي، بهرنیو چارو وزارت ته وایي چې وکړئ خبرې طالبانو سره، او د بلې خوا نه په داسې یو پروګرام کار کوي چې د هغې مطلب یو شمېر سیمې مخالفینو ته ورکول دي. کوم شی چې همدا اوس د نیویارک ټایمز ورځپاڼې افشا کړی دي د خپلو سرچینو په حواله باندې، زه فکر کوم چې د امریکایانو موخه دا ده
چې په طالبانو باندې په اصطلاح داسې یو چال لاړ سي لکه چې په کوچني اختر کې یو پیشپایي طالبان قرضدار شول، هغه دا و چې دوی درې ورځنۍ د امریکا قرضدار شول، د امریکا وم یا په دا لوبه کې قرضدار شول، داسې به ووایم چې قرضدار شول، ځکه چې دغه درې ورځنۍ اوربند د دوی لپاره داخلي جنجالونه هم جوړ کړل، یو ډول د دوی اعتبار د افغانستان د ولس په وړاندې هم یو ضربه ورسوله. بله خبره دا ده چې اوس امریکایان غواړي دغه جنگ یو نوی فصل یا یو نوی بڼې ته ور داخل کړي. هغه څه ډول کیدای سي دغه مذاکرات چې اوس روان دي دا د څو پایلو په اصطلاح لاسته راوړي. یو اول خو په ډېر احتمال سره چې د جنگ جغرافیه ما پخوا هم دا خبره کړې وه، اوس هم کوم، چې د جنگ جغرافیه به په یو ډول تغییر سي. ما پخوا ویلي اوس هم وایم چې دا لوی ښارونه مهم و، په اصطلاح داسې ګڼ میشتې سیمې به د حکومت په لاس کې وي، لرې پرتې سیمې به، کلیوالې سیمې به، دا غرنۍ سیمې به طالبانو یا نورو وسلوالو مخالفینو ته ور پرېښودل سي، خو جنگ به وي. بل امنیت به نه راځي، هغه ته لازم یو مهمه خبره ده. دومه خبره دا ده ځواک صاحب چې په داخل د طالبانو کې لا تر اوس هم یو څه ناڅه دغه د بېباورۍ فضا جوړه سوې ده او لا هم کار پې روان ده چې طالبان یو لویه بدنه د طالبانو په اصطلاح یو لوی قسمت د طالبانو په ډیر شونتیا سره چې د افغانستان حکومت ته راګډ سي، د دې حکومت سره په یو ډول په اصطلاح خپل همکاري وکړي چې کیدای سي د حکومت په داخل یا حکومت نه بیرون، خو د طالبانو په دغه چوکاټ او میکانیزم باندې چې دوی اوس جګړه کوي سره یو واحد بدن په توګه مخ ته ځي، له دې نه به سر رابیل سي. کوم طالبان چې پاتې کېږي د دې شونتیا هم شته ده، دا د امریکایانو زما په فکر سره د امریکایانو په اصطلاح هغه موخې دي چې غواړي لاسته راوړي. کوم طالبان چې پاتې کېږي کیدای سي هغه په اصطلاح په خپل ځانګړې توګه په اصطلاح په تنهایي سره جګړې ته ادامه ورکړي، یو شمېر کیدای سي داعش او ځینو نورو ډلو ته لاړ سي. له دې وروسته به یو نوی فصل د امریکایانو سیمه ییزو اهدافو ته ځان یو څه ناڅه غواړي بیکاره کړي، یعنې کوم دغه ډېر داسې خوله په خوله جنګ چې همدا اوس روان ده له حکومت سره او د امریکایانو سره، د دې بڼه به تغییر سي، یو څه ناڅه به وضعیت څه ناڅه تغییر سي او امریکایان به یو څه فرصت پیدا کړي د سیمه ییزو او منطقوي مسایلو ته چې هغه د منځنۍ اسیا مسله ده، د چین او د روسیې مسله ده، د داعش مسله ده. نو سره هم فرصت به پیدا کړي په دې باندې. یو شی غواړم دا اوس ووایم چې د موږ ولس ته زه دا په خواشینۍ سره وایم چې زه دا منفي خبره کوم، دا پر رواني لحاظ او پر روحي لحاظ یو ښه خبره نه ده، خو د دغه حالت تغییر د دې معنا نه لري چې په افغانستان کې به جنگ درېږي. ولې لا تر اوسه هم د امریکایانو سیاست او تګلاره په افغانستان کې د جنگ او نظامي سیاست او تګلاره ده. نو د وخت چې تګلاره او سیاست نظامي وي، واړه که د جنگ بڼې شکلونه او په اصطلاح تعریفونه بدل سي یا لوري سره بدل سي، خو بیا جنگ د خلکو وینه تویوي. صحیح. د جنگ دغه نوې بڼه دا به څنګه په دې وروسته خبرې کوو، یا په بل عبارت د جګړې ډګر مشري به د چا سره په دغه نوې سناریو کې دا وروسته خبرې کوو. خو اتمر صاحب مخکې د نه چې په هغې باندې خبره وکړو، یوازې په دې کې تمرکز وکړو چې د ځینې سیمو سپارل وسلوالو مخالفینو ته، هغه که طالبي او که داعشي، پخوا هم دا تجربې شوي دي، دا به سولې سره مرسته وکړي. امریکایان دا دلیل وایي چې یو خو به د غټ ښارونو امنیت خو ونیول شي، او بل دا چې طالبانو ته به یو ځای پیدا شي، وسلوالو مخالفینو ته به یو ځای پیدا شي چې ورسره خبرې وکولی شي. پخوانۍ تجربې په نظر کې ونیسو، د افغانستان اوسنی وضعیت په نظر کې ونیسو، د ځینې سیمو سپارل طالبانو ته به نتایج څنګه وي؟ په مننې سره تاسو ته درنو میلمنو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه په دې باور یم ډېر چې طالبانو ته سیمه سپارل دا د موضوع حل نه دی. همیشه دا ستراتیژیګانې چې جوړیږي د بهر نه جوړیږي او دوی د افغانستان په هغه واقعیتونو باندې هغه په جزئیاتو باندې دوی بې خبره دي. ډېری دغه ستراتیژیګانې په بهر د افغانستان کې حتی جوړیږي، د امریکا په خارجه چارو وزارت کې یا پنټاګون کې یا سیاهي کې جوړیږي. اوس بهر راغلی دننه افغانستان ته، خو په هر صورت چې دی مقصد زما د دوی تحلیل د دې ټولنې نه د دې هېواد نه دومره ډېر عمیق نه دی چې موږ په دې باور وکړو چې دغه ستراتیژي چې موږ سیمې طالبانو ته مخالفینو ته ورکړو دا به د صلح دپاره کمک وکړي.
یو کبنګ سیمه طالبانو ته ورکړو. اکمل صاحب بخښنه غواړم د 2009 نه نیولې تر اوسه پورې په دې موضوع کار کیږي. یعنی دې نخکاری چې دا یوازې د ټرمپ خبره نه ده، د امریکا خبره ده، د امریکا د حکومت خبره ده، او د 2009 نه تر اوسه پورې چې په دې باندې کار کوي. نو دا بیا نو د خبره نه ده چې د عمیق تحلیل نه لري، بلکې عمیق تحلیل لري، د یو هدف لپاره دا کار کوي. منګه دغه تجربه اوس هم تکرار کړې دي، په خو هم تکرار کړې دي. هم د اوس هم ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. دغه حالت تاسې خپله کتلی شئ. یا د قندوز 2 ځلې سقوط چې 3-4 ورځې یا یو هفته څومره وخت د طالبانو په لاس کې، دا هم یو دلیل کېدی شي. بل د دې تجربه مونږه د خوست ځینې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې لرو، او همدغسې په کونړ کې لرو. دغه تجربه، دغه ټولې تجربې ناکامه تجربې دي. خوست کله چې ونیول شو د ډاکټر نجیب الله په وخت کې، هغه هوایي میدان او تیارې او دغه څه تاسیسات او د حکومت شتمنۍ چې د خلکو شتمنۍ چې دا ټول پاکستان ته جلال الدین حقاني ځان سره بوتو هلته خرڅ کړ. او دغسې په قندوز کې کله چې طالبانو څو ورځې دپاره د قندوز ښار ونیو، شفاخانه یې موسیزو، مکتب یې موسیزو، تعمیر یې موسیزو، خلک یې ووژل. شفاخانه خو بمبار کړل، امریکایانو وسوځول. خو یعنې نور همداسې په دې ډاکټرانو باندې، نرسانو باندې دا قصې ډېرې دي جزیات. لیکن دا یو ښه میکانیزم نه دی زما په خیال. ځکه که موږ غواړو طالبانو بخښنه غواړم خوالي باندې بحث مونږ یعنی د بدوالي په درجه باندې خبره کوو چې د دې نه، ځکه که یو سیمه اوس مختلف حکومتونه که افغانستان کې جوړیږي، په ځینې سیمو به د طالب حکومت، په ځینې سیمو به د راځم د فیصله د حکومت په ځینې سیمو به د خپله. زه په دې باورم چې خپله طالبان هم دا خبره نه مني چې تاسو یو سیمه ورته ورکړئ، هغوی په دې سیمه باندې قانع شي او زیاتي صلح دپاره کښېني، او ورته وایي چې مثلا ننګرهار موږ ته راکړئ، زیاتي موږ تاسو سره غرض نه لرو، یا د ننګرهار ولسوالیګانې موږ ته راکړئ، ښارونه یې تاسې. په دې باندې خپله طالب هم موافق نه دی. ځکه که طالب مبارزه کوي نو د ټول افغانستان دپاره به یې کوي. هغوی د افغانستان د تجزیه د قدرتونو د محورونو د جوړېدل یا مثلا د جزایرو جوړېدل سره مخالف دي. په هر صورت زه داسې وایم چې دا اساسي خبره هم دا ده، طالب ورسره موافق نه دی 2009 نه نیولو تر اوسه پورې. لیکن که اوس په برعکس بل رقم کار کېږي، اوس په حکومت کار کوي چې ته دغه سیمه پرېږده، سیمه چې پرېښودله خو خود په خود یا طالب یا داعش به نیسي، نو بیا هغه وضعیت رامنځته کېږي. نو که دا وضعیت د افغانستان سولې دپاره نه سوله نه راولي، ملي شورا ځینو غړو په ډېر واضح شکل ویلي چې دا د افغانستان د تجزیې خبره ده، دا وضعیت خدای نخواسته افغانستان تجزیې ته وړی شي. نو د امریکا هدف څه دی؟ په دې باندې وروسته خبرې کوو چې دغه وضعیت، دغسې وضعیت چې افغانستان سره مخ کېږي څه رقم حالت دی، هغه امریکاونه څه ګټه اخیستی شي. اخر صاحب که اول راشو طالبانو مستقیم خبرې د امریکا سره، دغه امریکا چې دغه رقم نیت لري د افغانستان په اړه، دغه رقم پالیسیګانې لري، د سره د طالبانو مستقیم خبرې څه هیله یعنی ورته سره درلودې شي. دا غنه خدانه چې حکومت سره خبرې وشي. امریکا خو د امریکا اهداف د پالیسي او د نیت نخکاری، خو طالبان وایي چې حکومت سره خبرې نه کوو، د امریکا سره خبرې کوو، لګیا دي کوي دغه دی. ولې بسم الله الرحمن الرحیم. ځکه چې طالبانو همیشه په دې ټینګار کړی ده چې موږ د مترح قوت یا د قوي قوت یا دغه چا سره خبرې کوو چې د ستونزې چابي د هغوی سره ده، هغه امریکایان دي. دا چې امریکایان په کومه ستراتیژي د افغان حکومت په اړه باندې د هغوی نیت کوم یو ده، د افغانستان په اړه کوم نیت ده، دا خو تر طالبانو به ډېر افغان اړخ دې ټک ته متوجه وشي، ځکه چې طالب افغان اړخ نه دی. جدا راکړه دې خبرې ته راځم. اوس خو ډېره ستونزه افغان اړخ ته متوجه ده، دوی ته وایي چې تاسو سیمې پرېږدئ،
دوی ته وایي چې تاسې سیمې پرېږدئ، دوی ته وایي چې تاسې دوی ته وایي چې تاسې کمزوري یاستئ، غوټه افغانستان کې ساتنه نه شي، نو که تاسې مهم ښارونه مهم مراکز ساتئ اجازه راکړه. نه د هغې مخکې مو خبرې وکړلې چې ښارونه وتل او دغه، لیکن اوس فقط دغه چې طالب مستقیما د امریکا سره خبرې کوي، د کومې امریکا سره؟ هغه امریکا سره چې د افغانستان په اړه د هغې پالیسیګانې او د هغې سیاستونه دغه رقم منفي دي. نو دغه رقم پالیسیو په موجودیت کې د طالب خبره د هغې سره په څه معنا ده؟ ګورئ، طالبانو خو په همدې خاطر باندې چې د امریکایانو نیت افغانستان د خراب ده، افغانستان اشغال کړی ده، افغانستان کې وژنې کوي، وهنه کوي، ټکونه کوي، د افغانستان تجزیه غواړي، د افغانستان دپاره بد نیت لري، هغوی سره خو جنګېږي ورسره، هغه په سنګر کې ورسره ناست دي، خو ورسره همدا اوس هم هره ورځ د خبره د دوی د هغوی د حامیانو ترمنځ د جنګ روان ده، دوی خو ورسره په هماغه ډګر کې ناست دي. نو اوس چې دوی ورسره جنګېږي، ټوپک نه دي ایښی، تسلیم شوي نه دي، ورته کوم وربند ورسره کومې پرېکړې ته رسېدلي نه دي، خو د جنګ حالت ورسره باندې د جنګ په حالت کې خو طبیعي خبره ده چې امریکایان د افغانستان لپاره بد نیت لري، په دې بد نیت باندې هغوی پوهېږي. دا چې د خبرو په نتیجه کې به د خبرو په ترڅ کې به د کومې نتیجې ته رسېږي، کومې پایلې ته رسېږي، که په هغه وخت کې دوی ورسره دا طرح ومني چې ګویا 5 یا 6 یا نیم افغانستان د طالب سره نیم د حکومت سره، بیا صحیح د طالبانو ته به سره د انتقاد ګوته ونیسي. طالب خو چې مثبتې نتیجې لاسته راوړلو لپاره د هیلې هغه دلیل څه د طالب سره چې زه امریکا سره خبرې کوم او دغه په نتیجې کې به یو ښه پایلې ته ورسېږم، هغه دلیل څه دی؟ طالب په دې باور ده، کوم اساس دغه هیله لري؟ طالب په دې باور ده چې ما امریکا په افغانستان کې ماته کړې ده، امریکا مې ستړی کړی ده، امریکا مې تېښتې مجبور کړی ده، او د فشار په نتیجه کې ما سره خبر ته ناست ده، په دې باندې فشار ده، په دې باندې زور ده، د ما سره خبرو ده، کوم تحفه نه ده، کوم سوغات نه ده، کوم رشوت نه ده، ما دا د فشار په نتیجه کې، ما دا د زور په نتیجه کې، ما دا د قرباني په ترڅ کې په نتیجه کې دې ته مده کړی چې د ما سره خبرو ته کښېني. اوس چې دی ما مجبور کړی چې ما سره خبرو ته کښېني، د ما شرایط به مني، د ما خبرو ته به غوږ هم دي، د ما په غوښتنې به راسره غور هم کوي، راسره به په فکر هم کوي. دا یو واقعبینانه تحلیل دی د طالب؟ تقریبا واقعیت ده، دغه شک نشته ده. امریکا طالبانو په قربانیو باندې، په زحمتونو باندې هغوی ماته مات کړي دي، د هغې په ضد باندې یو نړیوال اجماع پیدا شوې ده، د امریکایانو په ضد باندې، د افغانستان ګاونډیانو په ضد باندې راپورته شوي دي. دغه د افغانستان د ګاونډیانو راپورته کېده په نړیواله کچه د امریکا بدنامېده، په امریکایانو ته په کور دننه ستونزې، د ټرمپ د سیاستونو ګنګستیا او تزنزو تردد، دا غون په دې معنا باندې چې د امریکایانو په خندو په افغانستان کې ټینګېدو نه دي. یو اندېښنه بله ده، د افغانستان خلک داسې اندېښنه لري چې داسې نه چې طالب د امریکا په لاس استعمال شي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې د امریکا هدف دا چې د جنګ په ټول افغانستان کې خپور کړي او د طالب جګړې امریکا سره دا مرسته وکړله چې بیا امني په ټول افغانستان کې خپره شي او د غونډو قوتونو ته زمینه مساعده شي. دا هغه کومک چې د طالب جګړې امریکا ته ورسو. اوس د جګړې په نوې بڼه کې کوم خبره چې اوس امریکا حکومت پرېږدي، د حکومت حیثیت خو په دې کې شک نشته چې بیخي د منځه ځي، لیکن امریکا خپل دغه دوست ملګری حکومت پرېږدي او طالب سره خبره کوي، نه چې د جګړې په دې نوې مرحله کې بیا هم طالب د امریکا په نفع استعمال شي. یو لنډه دمه لرو، د مینې وروسته په دې بحث کوو چې دا امکان څو نشته دی. یو لنډه دمه.